دوستانو حریم شاه هم د بابر اعظم په حق باندې څه پیغامات جاری کړل. سوای حریم شاه ته په پته وی چې کما د ټیک ټاک لارې ډیره زیاته فیمس شوې ده، اوس هغه هم د بابر اعظم په حق باندې ټویټ کړی دی او په ټویټ کې څه ویلي دي. دوستانو څنګه چې ټول خلک روان دي او خپل بار بار په ټویټس کې یا د سوشل میډیا د لارې، پرنٹ میډیا د لارې، یوټیوب د لارې د هغې سره خپل پیغامات شریکي چې تاسو لسه کول پکار دي. دغسې حریم شاه ټیک ټاکر حریم شاه چې کومه ده هغې هم یو پیغام جاری کړی دی د بابر اعظم په حق باندې. السلام علیکم دوستانو، تاسو ته به پته وي چې ورلډ کپ چې دی نو هغه را روان دی او د ورلډ کپ په حق باندې هر سړی کوشش کوي چې ما یو پیغام چې دی نو دا مخې ته ورکړي. دوستانو ډېر خلک لګیا دی هغه د ورلډ کپ په حق باندې پیغامات ورکړي، څوک ترانې جوړي، څوک ملي نغمې، څوک میل جوړي، څوک کامیډي وغیره خلک لګیا دی په هغې کې اخته دی. دغه چارو کې په دغه روانو لارو کې حریم شاه هم میدان ته راودانګل او هغې هم یو ټویټ وکړو او ټویټ چا په حق باندې د بابر اعظم په حق باندې هغې یو ټویټ کړی دی. هغې په خپل ټویټ کې څه ویلي دوستانو؟ هغې په خپل ټویټ کې د کپتان بابر اعظم نه غوښتنه کړې ده. څه غوښتنه دې کړې ده؟ کپتان صاحب हमें हर हाल में, हमें हर सूरत में ये वर्ल्ड कप चाहिए, हमें हर सूरत में ये वर्ल्ड कप चाहिए, टीम को बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी. وی چې ټیم لا بهترین کارکردګي ښودل پکار دي او د ملک لپاره چې دا ورلډ کپ ګټل پکار دي. دوستانو موږ هم دعا وکړو د الله تعالی نه چې دا ورلډ کپ چې دی الله تعالی پاکستان ته ورکړي او دغه ورلډ کپ چې دی دغه پاکستان ته راشي. نو دوستانو دغه په حق باندې دعاګانې هم کوئ، پلیئرز ته هم دعاګانې کوئ چې پلیئرز چې دي هغه زمونږ چې دی نو انجری پکې نشي، نور پلیئرز پکې انجری نشي او دغه ورلډ کپ الله تعالی پاکستان ته ورکړي. دا یو شارټ غوندې پیغام د نیکسټ پیغامه پورې ما مشتاق خان نومېده، راکړئ اجازه. الله